یو مزدور په دې لاره روانو، یو سړی غریب بالکل شلیدلو جامو والا، جامې شلیدلې وې. دا مزدور راغی او د دې محل سره خوا کې د دې اوبو په دې غاړه ودرېده. دا علي ورته ګوري چې خدایه داس هلک څوک دی چې دلته ودرېده، چې ویې کتل په دې ګرمه ګرمۍ کې د ځان نه غټ څادر راتاو کړی دی. نه خو پوه شو چې دا خو د غټ څادر ودې نه دي، زمونږ خو ګرمي کېږي په یخ اوبو مې ولمبل، خو معلومیږي دا چې د دې خوار بل څادر نه رشته دی نه، غټ څادر ته دی، هغې ته هم ټوټې لګېدلې دي. چې ویې کتل نو کمیس پرتوب ته هم غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي، او چې لاندې وله خپو ته مو کتل نو خپو کې د غریب سرمن پرته ده، د ټوټو سرمن. لکه ډېر تاسو به کتلي پخوا به زمونږ په دې وطن کې دا بعضې خلک وو، دا مزدوران غریبانان، نو دوی به سپلی پخپو کړی وې، که مو خیال وو د بروزې د پاسه به یې پرې داسې یو تار ګیولی و، غریبي به وه که نه، ما ته یاد دي. د بروزې نه به یې داسې یو دوه تسمې جوړې کړې وې، هغه به یې پرې ګیولې وې، دقسې پړې په دې سرمن تړلې وه، غریب پکې خپه دننه کړې وه، او چې هغې د خپې سرمن ته یې مو کتله سپلی ته، نو هغې ته هم ټوټې لګېدلې وې. ډېر زیات خفه شو، او دته نوکرانو فورن فروټ نوټول او مخامخ ورته کېښودل. دې خپل فروټ ته هم ګوري، خپلو جامو ته هم ګوري، خپل محل ته هم ګوري، خپل شان ته هم ګوري، او هغې مزدور ته هم ګوري. مزدور څه چل وکړه؟ په سر یې شکری وه، خو چې کېناسته نو شکری یې کوزه کړه، نو یو څه یې وانهشته. نو د شکری نه یې د مزدورۍ چې کوم رمبې وه، هغه رمبې یې ترې راوویسته، او دریاب په غاړه باندې کېناسته، هغه رمبې یې لاول ځان له ووینځه، هغه یې واپس په اشکری کې کېښوده، او بیا یې لاس او خپې د خټو ډکو، لاسونه یې هم ځان له ووینځل او خپې هم ځان له ووینځلې. نو چې دا هر څه یې وکړله، څادر یې کوز که، نو بیا یې د هغه شکری نه یو لیپاپه راوویسته، هغه لیپاپه کې سړه ډوډۍ وه او مالګه وه. هغه سړه ټوکړۍ راوویستله او مالګه یې راوویسته، هغه ډوډۍ به یې اوبو کې منډله چې دا ډوډۍ نرمه پسته شي، او مالګې سره به یې یو ځای کوله او چک به یې تېوه. بیا به یې ډوډۍ په اوبو کې ومنډله چې پسته شي، نو مالګې سره به یې چوکه کړه، نو چک به یې تېوه. نو چې هغه وړه غوندې ډوډۍ خلاصه کړه، نو الحمدلله، یا خدایا ستا په دې نعمت زه ډېر زیات شکر ګزار یم. الله ډېر لوی شکر خدای چې تا ډوډۍ راکړه، شکر دی خدای چې تا زه موړ کړم، او د ستا ډېر زیات شکر ګزار یم. علي وایي چې دا خبره مې واورېده، پړه مې درزو شو. اوهو، د شکر پسه کوي. د جامو ته وګوره، د دې په دې ګرمۍ کې د غټ څادر ته وګوره، د ټوټو والا کمیس او د سوټو والا پرتوب ته وګوره، او دغه سرمن ته وګوره چې د خپې د ګرمۍ د وجې نه غریب د خپې لاندې چې خپې مې ونه سوځي، سرمن یې ښې ده، په ټوکړی تړلې ده، په تار یې تړلې ده، او د خپو ته او دغه ډوډۍ او مالګې سره اوچه ډوډۍ په اوبو کې خوشته وه. او دې څه وایي؟ یا الله شکر دی، الحمدلله چې خدای ډوډۍ دې راکړه. الله. او بیا څه چل وکړه؟ بیا یې دا چل وکړه چې هغه غټ څادر یې سر ته واچو، او غریب د هغه سیند په غاړه باندې پرېوته وده شو سملاس. چې دا مزدوري ګوره احسان کار نه دی رونو، ډېر ګران کار دی. پیسې ګټل اسانه خبره نه ده. دا خلک دې نه دوبۍ ته چې هزوی لاړ شي که نه، د دنیا خلک یې په تمه وي، جي ماله به موبایل راوړئ، ماله به ترماس راوړئ، او ماله به ګړی راوړئ، او ماله به جامې راوړئ. تاسو د دې خوارانو نه خبر نه یې. ټیک ده چې په دوبۍ کې خلک ښه نوکری هم کوي، اعلی نوکری کوي، خو قسم په خدای جومات کې ناست ما د دوبۍ لیبر او مزدور هم لیدلی دی، ما لیدلی دی په خپله، چې هلته د دریاب په غاړه د چمنې ډېرې زیاتې دي، او دې دغه کې په دې لکه سیند کې دلته پارکونه دي، هلته هم پارکونه دي، نه کې چمنې دي، او په خدای یقین وکړه دومره دومره غټ غټ ماشي، غټ غټ ماشي. ځکه یو ځل یو چمن کې کېناستم په یو پارک کې، ملګري را سره وو، نو خپې مې ګر چې مې وکتل، هلکه دا خو ماشي دي،
دومره دومره ماشي، غټ غټ ماشي، سمندر دریاب دی او ډېره زیاته ده، نمی ډېره زیاته ده، دومره دومره ماشي. نو چې ما سار وختي پېشمني او وخت کې ووتم، مونځ مې وکړ یو ځای کې او بیا تلم، داسې ما ته ملګري په دې دریاب چکر لګو، دا وخت خاموشي وي، ښځې سړي پکې نه، نو هغه چمنو کې خلک پراته وو، څادرونه یې اغوستي وو. مې دا څوک دي؟ وایي دا د خوارۍ مزدورۍ والا غریبانان دي، د دې د شپې ځای نشته چې شپه یو ځای کې وکړي. ولې د شپې ځای نشته؟ نو چې په دوبۍ کې خو کمرې قیمتي دي، کټ کم ځای میلاویږي، نو چې دې په هوټل کې ځان له کمره اخلي نو دومره خو دې نه ګټي چې هلته ورکړي. دا خوار دقه چل کې دلته پروت دی، دا غریب په دې چمن کې پروت دی او څادر یې په ځان اچولی دی او په څادر کې پروت دی. چا راله روټۍ کړې وه نو چې هلته لاړو روټۍ له، نو هغې خواران بار ووتل او موږ دوه درې کسانو ته یې روټۍ کېښوده. نو چې کمرې ته ننوتو نو دا کټونه نه دي دیوال پورې، دی لاندې یو کټ د پاسه بل، د پاسه بل، د پاسه بل، څلور پنځه پنځه کټونه یو بل د پاسه کړي، دې دیوال ته دې دیوال ته دې بل دیوال ته. یا لکه داسې دي وایي چې دې کې موږ پراته یو که نه، موږ سره خو دومره پیسې دي چې څلورو کمرو کې څلور کسان ځای شو. دا دې خو ډېره ډبل کړی، د دوبۍ کې څوک اوسېدي شي په کارې. نو موږ دا په لس پنځلس شل کسانو باندې دا کمره کرې کړې ده، نو یو لاندې پروت، یو د هغه د پاسه، یو د هغه د پاسه، یو د هغه د پاسه، نو چې یو ډقي نو ټولو سره ډقي. دا عجیبه انصاف. او دلته خلک وایي ما له ګړی راونړه، ما له موبایل راونړه، ما له جامې راونړئ. تاسو غریبانانو نه خبر نه یې چې دا خواران هلته څه ژوند تېروي. علي وایي چې دغه سړي ته مې وکتل، دی مزدور ته، نو ځان ته یې هغه څادر واچو، دی پرېوت اوده شو او زه ورته دقسې اوس حیران یم چې یخ خدایه زما دې ټاټ پاټ ته وګوره، دې دولت ته وګوره، دقه مزدور غریب ته ګوره، او دې په هغې کې څومره شکر ګزار دی، او دې ګرمۍ کې دله خوب سینګور دی چې د خوبه پاڅېده نو دریاب له ورغې نو اودس یې وکړه، نو پاسې 2 رکعته مونځ یې وکړه، نو د مانځه نه پسې الله ته لاس اوچت کړل، نو بیا وایي یا الله ستا ډېره شکریه، الله ستا ډېر لوی حمد او مهرباني چې پروردګاره ما له دې خوب موقع راکړه او دس مې وکړ، مونځ مې درته وکړ. علي نوکر ته ورشه دا مزدور ځان سره راوخېجه وبله، او دا ښکری مو ته وایي رمبې دم سره راوخېجې. نوکر پولیس والا ورمنډه کړې، هغه مزدور ته وایي چې شهزاده صاحب دې غواړي، نیک دې غواړي. بادشاه وایي علي هله زر راځه. هغه وایي علي په ما څه کوي، زما هغه سره څه کار دی، زه خپل کار به کوي، زه مرزو سړی یم. وی خامخا دې غواړي که نه دی په زور دې بوځو، څنګه به نه دی؟ بادشاه زوی دې غواړي ته نه ور دی. خولې نه یو آیات وت عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. الله وی ډېر کرته به یو شی تا ته ښه نه ښکاري خو بدله بهتري. ټیک ده چې دا شی خو ما ته ښه نه ښکاري، د بادشاه دې دربار ته ورتل ممکن ده چې دا ماله بهتري. نو اشکری په سر کړه او نیغ دربار ته وخته، چې وخته نو بادشاه دوی ورته دغه ځای کېنه. نو چې کېنو ویې لکه مزدوري وی او مزدوري مزدوري کې وی او صاحب مزدوري کوم. ولې مزدوري کې؟ وی صاحب د خپله محتاج یم ډوډۍ ته، او زما یوه مور ده چې هغه شله ده په خپو باندې، او یو مې خور ده چې په سترګو ړنده ده. مور مې شله ده او خور مې په سترګو ړنده ده. نو هغه خواران محتاج دي، زه د هغوی کفیل یم، د هغوی کفاله کوم، نو دقه مزدوري کوم چې څو ګټم نو هغوی له یوسم. علي ورته وایي چې هر کله ستا مور او خور تا ته محتاج دي او د هغوی کفیل یې، نو دا اوس ته ځان له ولې ډوډۍ وخوړه. بیا خو په کار دا وه چې تلې وه هغوی سره یو ځای دې ډوډۍ خوړلې وه، هغې دې پرېښودله، اوس ځان له دې ډوډۍ وخوړه. وی اوږې ومه، ډېره زیات مزدوري مې وکړه، اوږې ومه، او هغوی سره مې ځکه ډوډۍ ونه خوړه چې هغوی د ورځې روجی، د ورځې روجې نیسي، دې وخت کې هغې خوراک نه کوي. ماښام به که خیر روجه ماتئ او زه به د خپلې خور او مور سره یو ځای روجه ماتو. بیا ورته علي وایي وی ښه دا راته ووایه چې ستا ډیوټي څه ده او کار دې څه دی؟ ډیوټي دې څه ده او کار دې څه دی؟ وی ډیوټي خو مې دا ده چې زه سار نه راوځم او د مازدیګره پورې مزدوري کوم، خټې لوټې کوم، دیوالونه جوړوم، ډیوټي کوم، دا مې خپله مزدوري ده.
او مازیګر نه پس کې مازیګر نه پس الله ته عبادت کو خپل مالک راضی کو وی خوب می تاولی ده کنه دغه می خوب نو په دې خوب ستا کار کیږي په دې خوب اور تاسو وای او ته وی چې د قبر د تیارو سوچ کوي د دنیا خوبونه نه کوي بیا که دلته می خوب او که نو قبر کې به خوب تریخي بیا به نه راځي او که دلته می خوب او نه که روړه می وکړله نو انشاءالله چې قبر کې به ډېر خوب را لراشي دلته چې څوک خوبونه کوي قبر کې به بیخي خوب به نه ورځي او چې دلته کې مې خوب اونه کو ویښه مې تېره کړه نو انشاءالله چې خدای به وي ډېر ستړی راغلی دی دنیا کې خوب ډېر کم کړی دی پرېږې دی فرشتو ته به چې دی په دې قبر کې اوږد خوب وکړي نم که نوم العروس بادشاه دوی حیران شو وی ته چې دا مالګه وخوړه اوچه ډوډۍ تا د الله شکریا ادا کړه وي او وي دا ولې دا خو ډېر معمولي شی دی او دا خو معمولي شی نه دی خېټه مړه شوه که نه خدای سلسله پیدا کړې ما او مالا خدای ډوډۍ راکړه او یې ګوره بادشاه سلامت تا ته خو پته نه لګي ته خو په دې محل کې ناست دی ډېر خلک داسې دي چې د هغوی دقه ډوډۍ هم نشته ډېر خلک داسې دي چې په لاس و خپور انځوران دي زما خپله مور شله ده او ډېر خلک داسې دي چې په سترګو ړانده دي او ډېر خلک دا دي چې په اندابونو مریضان دي الحمدلله ماله خدای سترګې روغې راکړې الحمدلله ما لخپې خدای روغې را کړې دي الحمدلله ما له خدای خوله روغه را کړې ده که زه د مور په شانتې وم بیا به مې څه کول که زه د دې خور په شانتې ړوند وم بیا به مې څه کول دا د خدای حمد نه دی چې زه وله خدای روغ پیدا کړم چې د هغوی خدمت وکړم او د هغوی په سبب د جنت ته ورسم علي نوکر ته ویدلې او 15,000 درهم ورکا دې مزدور له 5,000 درهم هغه زمانه کې 15,000 درهم داسې و لکه چې اوس ولې 15 لکه نه او 6 لکه روپۍ به دې په کار شي وایي دې ته زما ضرورت نشته هېڅ حاجت مې دې پیسو ته نشته علي ورته وایي که ستا ورته حاجت نشته نو زما خو ورته حاجت شته که نه زما دپاره یې واله زما به ثواب وشي زه به خوشحاله شم ځکه ستا ورته حاجت نه و ته پرې نه خوشحالېږې نو ما خوشحاله که زما دپاره یې واله بیا ورته وی دی مزدور ته وی دعا راته وکړه مزدور ورته وی چې تا په ما غلط شوې دوا خو خلک د نیکانو نه غواړي خطا شوې را باندې زه خو نیک سړی نه یم چې ته ما نه دوا غواړې ورته وی ښځه نصیحت خو راته وکړه که نه وی نصیحت درته وکړم وی وی بادشاه سلامت وی ته چې کله په سفر ځې تیارې والا کې که نه کې او دا آیت وی فذکر څنګه دی فإن الذکر تنفع المؤمنین وی زه نصیحت ته کوم چې سلمان ته به فایده ورسوي وی ته چې کله په سفر دی نو سفر له تیارې کې که نه کې وی بلکل د شپې نه ورته تیارې کوم او سار نور کله ناوخته پاسم او چې کله په سفر ځم وختي پاسم خوب هم پرېږدم او هغې دپاره تیارې کوم نو وی علي د آخرت او د قبر خو ډېر لوی سفر دی هغې له یې څومره تیارې وکړو هغې له څومره وختي پاسې دی په دې خبره پوه شوې هغې له څونه وختي پاسې دی چې په سفر دی خو وختي پاسې صبح سویرې وختي پاسې نو د قبر ډېر لوی سفر دی انتهایی سفر دی محشر میدان ته حشر میدان ته نو تا دې سفر له څومره وختي پاسې دی چې لږ غوندې سفر کې هغې له خو وختي پاسې چې ډېر اوږد سفر یې ډېر وختي پاسې د ایرپورټ ته چې کله د عمرې والا یا څوک ځي که نه نو دې ته هغه ایرپورټ والا وایي چې کم از کم 6 ګنټې مخکې راشه یا 4 ګنټې مخکې انټرنیشنل فلایټ له خو به خامخا راځې ګورئ نو چې لرې سفري نو بیا به د جاز د تلو نه هم 6 ګنټې او 4 ګنټې ایرپورټ ته ځان مخکې رسوي جاز رانه لاړ نه شي هسې نه هغه کاونټر هغه چې کم دی ټیکټونه ورکوي ارانه بند نه شي هلکه کاغذونو کې غلطي وي چې دومره ټیم خو چې خو پکې ټیک کم که نه ګوره څونه سوچ د سړي سره پروت دی دومره اوږد سفر باندې ته روانې او په دې دومره اوږد او لوی سفر کې تا هغې له څه تیاري وکړه او چې دې اوږد سفر له روانې خو وختي پاسې نو دې له څومره وختي پاسې دی بس چې دا خبره وکړه
د دې علي زړه یو ټک نارې کړه چې خدای پاکه دا څنګه نصیحت یې راته وکړه. وایي تا ته زه 3 نصیحتونه کوم، 3 خبرې. یو دا چې د قبر ډېره خطرناکه تیاره ده، داسې تیاره ده چې د خپل لاس پر ته پکې ورې نه ښکاري. واقعي د شپې تیاره کې خو بنده بیا هم ځان له څه چل مل وکړي، نو د قبر تیاره کې به څه کوې چې نه لاس لقولی شي نه خپله قولی شي، او من لس بنو یو ټن خاورې ده یو خوا پرتې په ټنونو د نخي طرف ته پرتې یو ټنونو یو خوا هم دیوال بل خوا هم دی خوا هم اخوا هم لاندې موبر هم خاوره ده. او هغه ډېر عزتمن بچي او عزتمن پلار او وروڼه دنه ټول واپس راشي، او چې کم کټ کې وړی همدنه واپس راوړي، او چې کم پوزې درته لاندې پروت و او پوزې هم درته لاندې په قبر کې ناچي هم اوسنډې ودنه واپس راوړي. ټول دله واپس رالل. وی دغه لوی سفر د قبر د تیرو غم وکړه، هغې له غم وکړه، دا سوچ وکړه. دا یو نصیحت. او دویم نصیحت دا دی چې په سفر ځې نو سفر کې خلک لرې سفر کې یوازې نه زیریږي، نو ځان له د سفر ملګري پیدا کا. وی زه اوس خو یو دوا راته وکړه که نه، وی خدایه د دې علي دنیا سره مینه کمه کا او الله د خپل ځان سره وله مینه پیدا کا. نمبر 1. او نمبر 2، یا الله د هغې عمل توفیق ورکه چې ته پې خوشحالېږي، او یا الله خاتمه په داسې وخت کې وکړه چې ته ترې راځي. اوهو دا خو ډېر بهترین دعا ده. د دنیا سره مینه ختمه که کمه که او ځان سره مینه پیدا که، دا کمال دی. او خدای داسې عمل توفیق ورکړه چې په کم عمل ته خوشحالېږي، نو چې الله د بنده نه خوشحالی دې نه غټ غنیمت بل شته. او خدای داسې وخت کې ملکه چې هغه وختونو کې ته دنه راضي یې چې ته ترې خوشحاله. وی زه اوس ما پرېږده وخت مې ډېر ضایع شو چې ځم مزدور ته وی ښه وی نور څه خو ته نه غواړې، وی دقه غواړم چې ما نور ماف کړه چې زه وځم. وی په مخه دې ښه. مزدور چې لاړه نو علي هغه خپل نوکران کېنول، وی زما دې درستخان ته وګورئ او د مزدور هغه اوچې ډوډۍ ته وګورئ، د هغه شکر ته وګورئ او زمونږ د ناشکرو ته وګورئ. زمونږ دې ټاک پاک ته وګورو د هغه جامو ته وګوره، زمونږ دې جشن ته وګورو د هغې سپلو ته ګوره، زمونږ زندګۍ ته وګورو د هغه ژوند ته وګوره، او د هغه شکر ته وګوره زمونږ ناشکرۍ ته وګوره، د هغه صبر ته وګوره او زمونږ دې نخرو ته ګوره. فوراً چې کوم د کتابخانې د هغه انچارج د کتابخانې ناظم د کتابونو هغه وی ماله راوغواړئ، هغه یې وله راوغوښته چې راویې غوښتل. علماو واقعیت یې مته بیان کړل، وی دا بند که د کتابخانې له او شاګردانو ته وایي هغه نوکرانو ته، وی زه ځمه د خپل سردار ملاقات له ځم، ما پسې څوک مه راځئ، هېڅ څوک چې ما پسې را نه شي. دروازې یې بندې کړې، هغې ته لاړل. د هغوی دا خیال و چې ګنې سردار نه مراد دی خپل بادشاه پلار مراد کوي او پلار له جوړ ځي. نیغ د محل نه ووته او په دریاب دجله کشتۍ ته وخته او پورې غاړه لاړ، فرات ته لاړ، فرات ښار ته. او چې هلته څنګه لاړ هلته خپلې جامې مامې بدلې کړلې، او دجله یو ډېر لوی ښار دی، هغې ښار ته لاړ او هلته یې مزدوري شروع کړه. بس ته ډېر ژوند مې په ټاټ او پاټ کې تېر کړه، ډېر ژوند مې په عیش و عشرت کې تېر کړه، ډېر ژوند مې په خوشحالۍ کې تېر کړه. ما ته چې مزدور کومه خبره کړې وه چې زه نو سفر له ځان سره ملګرې بوځه، قبر کې به یوازې پروت دی او ډېره سخته تیاره ده پکې، ځان سره ګورې رڼا یو سا، نو باقي د رڼا غم کوم او د ملګري غم کوم. مزدوري شروع کړه. اقا مزدوري چې کومه مزدوري هغه مزدور کوله، خودی خود بادشاہ په غیږ کې د بادشاہ غیږ کې وخت تېر کړی. نیازبین دی، نیازبین سړی کار کم ځای کولی شي، نیازبین سړی غوټه کم ځای اوچتولی شي، نیازبین بنده کار کم ځای کولی شي. نو رو غریب په دې کې نه جوړه شو او شپه به کم ځای کوله، او پلار ورپسې ونښته. د پلار خو محبوب زوی و، هغه نوکرانو پولیس والا په دې وطنونو کې کوڅو کې سر کړل چې شاه علي را پیدا کې. چرته لاړ او یو پسې ګرځي، پلار په سترګو جاړي، یا خدای زما بچې مانه کم خوا لاړ. داسې بچې لکه د علي په شان بچې، یوسف ثاني دویم نمبر یوسف د زمانې امانه لاړ روک شو، کم خوا لاړ. نوکرانو ته تاسو نه چېرته لاړ؟ نه یو خبر، خو مونږ ته وایي د خپل سردار لزم، مونږ وایي تاله راځي. خدای کم خوا لاړ سړی، لیونی شو که روغ دی. پولیس ګرځي خو د ټول ځان بدل کړی دی، مزدوري کوي. نو په مزدور د چا کم دی ګمان راځي چې دا د بادشاه زوی دی. او بیا 4-5 ورځې کې شکل لاړ ودوړېده، بیا څوک چېرته پېژني؟
او جمعات کې به شپې کولې نار جوړه شو غریب ځان له سپاغه مزدوري کې علاج معالجه وکړه خو جوړ نشو نو چې کله جمعات کې پروت او ساتي خيږي کنه یو سړی وسره خوا کې پروت دی وی ځوانه څه چل دی در باندې وی مرما دا یو ګوته مې ده او دا یو کاغذ دی دا به مهرباني وکړي د دې وخت حاکم چې کم دی د دې کلي هغه له ورکه بس نو دا به خامخا رسی او دا خبره وکړه وفات شو جماعت کې غریب پروت دی قالین نشته په جماعت کې پرچ نشته په خاورو یا په غیا باندې پروت دی عمر پروت دی څوک شتم نه ده غریب هغه ګوته یوړله هغه کاغذ انغخت یوړو حاکم له یوړو چې حاکم وکړ او یلکه دا ګوته خو صرف د بادشاه د زامنو سره بل چا سره نی هغه خو پیژندله دا ګوته خو صرف بادشاه سره او د بادشاه زامنو سره بل چا سره خو دا ګوته کې دی نشي او دغه معلومات کوم بادشاه ته فورا اطلاع رسوله چې حضرت استاد دغه یو سړي له ګوته راوړو کاغذ یې راوړو دا ګوته تاسو ګوره وی دا خو د علي ګوته ده کم ځای دی علي وی پلان کې جماعت کې پروت دی بادشاه په منډه راچو کو دوی مړ پروت دی زوی اوچت که الله زوی و تسلی کلی دی ماشاءالله پلار تا ناشنا نصیحت کئی وی بابا پا دے آیت غورو کا مرگ نپس و تو وی بابا پا دے آیت کی فکرو کا غور پکیو کا اللہ وی ان ربکا لبالمرصاد اللہ جسکے کوا اے انسانا وہ اللہ در تا پتاک کے ناس دے پلارا در تا ناس دے بل خواتے نشت لے لبالمرصاد لکه سړی په لاره باندې رواني کنه او د پولیس ناکهبندي لګېدلي په هغه ناکهبندي خامخا تېرېږي ان ربک لبالمرصاد بنده چې څه دي په دنیا کې خوښۍ کوه کبر کې کوه اجازت تې راته اجازت دا مانه چې خدای درته وایي نه چې مه کوه خو که کې منې کوي دې متې نه لاس پې در کړي دي قتل هم کې اجازت درته نشته خو منې کوي دې نه په دنیا کې چې ګنې تا پسې قتل خوښ پې نه دی خوشحاله نه دی درته وایي چې مه کوه خو که کې نو اختیار دې خپل دی کبر کې اختیار دې خپل دی په خوشاله نیمه زنا کې په خوشاله نیم په اختیار دې خپل دی تو هر قسمه ګناه کې په دنیا کې کوا اختیار دې خپل دی خو خوشاله په نیمه خو ګوره د خدای نه قدر ته لګېدلې ده تمام معنا درته ان ربک لبالمرصاد غالبا سورۃ فجر کې کم ځای کې رب العالمین درته ګوري تیار دی تیار پریدي بده نه چې ورځي چې سدي کړي قبر کې به یک تنها پروت دی ایسم نشته دا به څه کې ډېر ټاټ پاټ سره یې وړو جنازه یې وله وکړه شاهي قبرستان کې دفن کو خښې کو لیکن هغه په زړه هغه مزدور د قبر تیارې ټک ولګاو د مزدور د قبر تیارې ولا پړه کې ټک ولګاو نو سړی خو لاړه کامیابۍ ته خو ورسېد بالکل هغه مزدور چې کومه دعا کړې وه هغه دعا قبوله شوه بالکل قبوله شوه چې یا الله دوی ورته وکړله چې خدایه دنیا سره مینه ختمه کمه کو ځان سره مینه پیدا کا نو ځان سره مینه پیدا شو محل یې پرېښود او یا الله هغه عمل دې واله چې ته پې خوشحالېږې نو ګوره کم عمل یې تې واخېسته او یا الله داسې وخت کې وله مرګ ورکه چې کم وخت کې ته له ده نه راضي یې نو جومات کې چې د سوځي او په مزدورۍ کې تېوځي دا رضا شوه که نه شوه په هغه مزدورۍ کې دی علی هغه د سپوره ډوډۍ او بو سره وخوړه چې مزدوري لیدلې وه او هغه مالګې سره یې وسکله چې هغه مزدوري پې لیدلې وه او پلار ته ناشنا نصیحت کوي دې آیت کې ډېر لوی عجیبه خبره ده ان ربک لبالمرصاد د خدای غټه ناکه درته لګې چې تېرېږې به نشي تېرېدی ناکهبندو کې سړي دي که نه نشي تېرېدی بله لار هم نشي چې ته ورته بدله کې ناکهبندی باندې ځې او لټۍ به دی بیا به څه کوې ورسره الله ناکه لګېدلې ده د قبر که چرته پاک وي او روغ وي جنت ته به دی په قبر کې جنت ته به دی بیا نبی علیہ السلام فرمایي الله فرشتو ته حکم وکړي چې دله د جنت بستره تیاره کړي د جنت رزق راوړی د جنت سوړه ورته کولو کې د جنت هواګانې ورته را چالو کې او جنت ورته مخامخ کې ګیرې ورته ګوري او که ناکه کې ګیر شوې او دا خو مجرم دی لکه ته خو مجرمې په دې ناقه کې تا سره خو صاحبه هغه څیزونه دي چې هغه حکومت پاکستان منع کړي دي ته خو مجرمې
او تاسو سره خو هغه څه شی دی هغه څیزونه پروهیبټډ ورډ چې تاسو ورته وایي هغه خطرناک څیزونه دي چې حکومت منع کړي دي چې دا ټوپک بدن سره تاسو خو هغه ټوپک دی تاسو خو هغه وسله ده اوس بس کې بیا به الله په هغه فرشتي